دې ویډیو کې د چالاکۍ لس ټپس در کوم. هغه لس ټپس که چېرې دا د ستاسو په زندګۍ کې راغی نو تاسو د چا په دماغو باندې هم حکومت کولی شئ، تاسو د چا زړه هم ګټلی شئ، تاسو د چا اټریکشن هم ځان طرف ته حاصلولی شئ. جی لس ټپس په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. تاسو له معلوم دی محمد علي باکسر دا یو ډیر کامیاب ترین باکسر او د ډیر زیات میچز ګټلي دي، خو د به په میچ کې د خپل طاقت نه علاوه د خپل دماغو استعمال هم کولو. د به چې چا سره میچ هغه سره به چې لاس ملو کو هغه نه به پیله د هایټ تپوس کولو چې د ستا هایټ څومره دی. هایټ تپوس به ته ځکه کولو که چېرې وایي دی زه په ځمکه راواچوم چې دنه زه هغه عمره فاصله کې ځان لرې ساتم. جي د هایټ تپوس به ته ضرور کولو. بل د میچ دوران به دا غله داسې خبرې کولې چې هغه به دا په دماغو کې ورچول چې ته یو لوزر او زه په تا باندې طاقتور یم. هغه دماغو کې به دا خبره ورچوله چې زه یو طاقتور یم او ته یو لوزر یې، ته به را میچ ما نه بایلي. هغه به نیم تقریبا 50% په هغه په دماغو کې مطلب هغه چې دماغو له به دا خبر راغی چې زه محمد علي ماله مخامخ ولاړ دی او زه دنه میچ نشم ګټلی، نو 50% په هغه د دماغو نه میچ بایلو. جي اوس راځو خپل مین ټاپک طرف ته. لس هغه کمې خبرې دي چې هغه موږ په خپلې زندګۍ کې راولو نو موږ د چا هم اټریکشن حاصلولی شو، موږ د چا په دماغو د چا په زړه باندې هم حکومت کولی شو. ای کې ټوله لومړنۍ خبره چې کومه دا کمزوري، خپله کمزوري به چاته نه وي. جي خپله کمزوري که د ستا ډېر هم د سنګ یار دی، که د ستا ډېر هم اشنا دی، که د ستا ډېر خوږ یار هم دی، خو که چېرې ته هغه له خپله کمزوري وي دغه یار دغه د سنګ اشنا به سبا د ستا دشمن شي او د ستا کمزورۍ نه به فایده اخلي او ستا کمزوري به هم په تا باندې امپلیمنټ کوي او تاله به هر ځای کې شکست درکوي. جي نو خپله کمزوري به چاله نه وي. نمبر 2 چې کوم پوینټ ته نیګیټیو کوېسچنس، یو کس که تا نه نیګیټیو کوېسچن کوي د هغې جواب بوله ته پازیټیو ورکړي. دا نه چې تا نه نیګیټیو کوېسچن وکړي او ته وایلنټ شي په هغه ورودانګې مرغټ کې ګوتې ورکړي چې دا دې ماله څه وي. نه جي داسې هېڅ کله هم نه. تاسو که د دنیا څومره هم کامیاب ترین بزنسمینان وګورئ، کامیاب ترین اکټران وګورئ، کامیاب ترین کرکټرز وګورئ، نو دا صحافیان چې کله هغوی نه نیګیټیو کوېسچنز وکړي نو یې ورله په خندا شي او د هغه نیګیټیو کوېسچن داسې جواب ورکړي چې صحافي په خپله خبره باندې حیرانه کړي، صحافي په خپله خبره باندې په خپل کوېسچن باندې ستومانه کړي. نو نیګیټیو کوېسچن کې به تاسو پریشرایز کېږئ نه، چاله مرغټ کې ګوتې نه ورکوئ چې لکه تا دا کوېسچن باندې څنګه وکړو، تا له دومره همت او یا دا یا هغه. بل کانفیډنس، ځان کې به اعتماد راولي. جي که ته یو دروغ خبره هم چاله کې نو به دومره کانفیډنس سره کې چې هغه له پته ولګي دا سړی رښتیا وایي. دروغ ویل خو پیله مطلب موږ له اسلام هم اجازت نه کوي. دا خاصې مثال در کوم. خپل کانفیډنس په دومره های ساتي چې مطلب چې تا له مخامخ کم کس ولاړ چې په تا باندې پوره ټرسټ کوي، چې په تا باندې د ستا په خبره باندې پوره باور وکړي. جي نمبر 4 پوینټ چې کوم دی کم خبرې کول. جي اوس یو کس ته هغه په هر محفل کې لګیا دی، خلک وایي د خولې باویسري ډېر دی، ډېرې زیاتې خبرې کوي، د هغه په هغه محفل کې ریسپیکټ نه وي، د هغه په هغه محفل کې عزت نه وي. خو چې ته کمې خبرې کوې، ته یو ګوټ کې ناست نو چې کم مخالفین دي ستا یا کم تا سره ملګري نو د هغوی په ذهن کې دا خبره چولي چې دا سړی څه سوچ کوي، دی څه پلانینګ کوي، د ده دماغو کې څه دي، د ده راتلونکي زندګۍ کې به څه راځي، د پاس څنګه دی. خو که ته ډېرې خبرې کوې، ډېرې خبرو کې به تا نه فضول بکواس هم د خولې نه راوځي، فضول خبرې به هم تا نه خولې نه راوځي چې هغې کې ته خپل عزت هم بایللی شي په هغه محفل کې. جي نو کمې خبرې به کوې. جي بل چې کوم پوینټ دی آی کانټیکټ. آی کانټیکټ مطلب چې کله ته چا سره خبرې کوې چې د ستا د سترګو دا بالز چې کوم دي د هغه سترګو سره مخامخ وي، دا نه چې ته هغه نه سترګې چراوې، کله یو خوا ته ګورې کله بل خوا ګورې، خبرې هغه سره کوې او کله ته بره ګورې کله ته ښکته ګورې، کله رایټ کله لیفټ. نه جي چې کله هم چا سره خبرې کې آی کانټیکټ په هغه سره ساتي او هغه له به سترګو کې سترګې ورکوي. که خبره هر څنګه وي، دا نه چې اوس لکه خبره فني خبره او تا سترګو کې سترګې ورکړي او غوسه نه. جي که هر څنګه خبره وي، که هر څنګه موډ دی وي، خو چې ستا آی کانټیکټ هغه سره برابر وي. جي بل دوکې نه زده کړه کول. دا چې کوم دی مین پوینټ ته 6 نمبر دوکې نه زده کړه کول. یو کس تاله دوکه درکړه چې نه ته زده کړه وکړې، دا نه چې هغه تاله دوکه درکړي او ته بیا هم کمکل جوړ شي، هغه له دویم چانس ورکړي او په دویم ځل هم تاله دوکه درکړي. نو دوکې نه زده کړه کول او چې کوم سړي دوکه درکړي هغه له به دویم چانس هیڅ کله هم نه ورکړي. دا خبره هم ذهن کې یاد کړئ. بله چې اوومه کومه خبره ده کامیاب خلکو سره تعلق جوړول، کامیاب خلکو سره ناسته پاسته کول، ناکام خلکو نه خپل ځان لرې ساتل، د ناکام خلکو محفل له جوخت هم نه ورتلل، ناکام خلکو سره خپل کلی ولس پرېږدئ. جي کامیاب خلکو سره چې کله ته ناسته پاسته شروع کړې، د هغوی ویژن، د هغوی چې کوم میشن وي، هغوی چې کومې خبرې وي، د هغوی چې کوم لایف سټینډرډ وي، د هغوی چې کوم لایف سټایل وي، نو هغه به هم اټومیټیکلی د ستا په زندګۍ کې راځي.
او که چېرې ته ناکام خلکو سره فلاپ خلکو سره ته داسې خلکو سره ناسته پاسته کې چې هغوی زندګۍ کې څه اچیومنټ نه وي نو ته هم څه نشي اچیو کولی او ته به هم د زندګۍ یو ناکامه بنده جوړېږي جي. بل چې کوم غټ مین پوینټ دی هغه وخت او عزت دی. وخت او عزت چې کوم دی دا به مطلب د دې به ډېر قدر کې د خپل وخت په هم ډېر زیات قدر کې او د خپل عزت په هم ډېر زیات قدر کې. وخت په هم چاله داسې ډېر نه ورکې او عزت په هم چاله ډېر زیات نه ورکې. یو کس لیټ سپوز د لږ عزت قابل دی او تا هغه له زیات عزت ورکول شروع کړي نو د هغه په نظر کې به ته ښکته راځي. دا زموږ د معاشري اصول جوړ دي. یو کس تا نه 15 منټه غواړي او ته هر ټایم هغه له نیغ کېږي، ته هر ټایم هغه سره ای کرتل راغلی کې یا د هغه محفل کې ناسته پاسته کې او ته مطلب د هغه خوښ نه یا هغه سره ستا دومره ګپ شپ نشته یا ته د خپل مطلب د لیمټ نه زیات ټایم ورکې نو ته به ویلیو لیس کېږي، ته به بې عزته کېږي. د هغه په نظرونو کې د ستا ویلیو چې کومه ده د هغه په نظرونو کې به کمیږي. نو وخت او عزت په دا به لیمیټډ ورکې، دا به زیات چاله نه ورکې. وخت په هم چاله ډېر زیات نه ورکې او عزت په هم چاله ډېر زیات نه ورکې چې څومره هغه د عزت قابلي هغه عمره عزت په ورکې. ډېر زیات عزت سره د ستا قدر کمیږي، ډېر کم عزت سره ته بدې ښکارې. نو پیله به کوشش کوې چې هغه سره خپل د هغه چې څومره عزت قابل دی چې هغه عمره عزت ته هغه له ورکې. ورپسې چې کوم دی شو یور سیلف سټرانګ، خپل ځان مضبوط شو کول. په هر ځای کې خپل ځان مضبوط شو کول، خپلې خامیانې چاله نه بیانول. یو ځای کې ته یو کار کولی نشي، یو ځای کې یو ته چاله مطلب د ستا په وس کې یو خبره ویم نه نو ته به دا نه وې چې زه دا کار نشم کولی. ته به کوشش کوې چې ټرای وکړې په هغه کار باندې، خپل ځان به سټرانګ شو کې، خپل ځان به هیڅ کله هم چاله ویک نه شو کېږي. دا هم یو ډېر مین پوینټ دی. بل لاست پوینټ چې کوم دی 10 نمبر هغه دی سیلف ریسپیکټ، چې دا یو ډېر زیات ضروري شی دی چې دپاره خپل عزت مه خرابوئ. که یو کس تا له عزت نه درکوي نو د هغه محفل له تلې راغلی پرېږده. یو کس تا له ټایم نه درکوي هغه محفل له تلې راغلی پرېږده. هغه سره تعلقات دونه مه سیوه کوه چې د یو کس په نظر کې د ستا عزت نه وي. نو خو د چا دپاره خپل عزت هم مه خرابوه. یو کس دی هغه تا سره لګي نه یا د هغه تا سره تعلقاتو له زړه نه کېږي او تا هغه له مینټ زاري کوي نو تعلق چې کوم دی د زړه هغه د زړه نه جوړېږي جي، هغه په مینټ زارو باندې نه جوړېږي. په خیر غوښتنو باندې خیر ملاویږي جي، تعلق نه ملاویږي. مینه په غوښتلو باندې نه ملاویږي، مینه د زړه نه کېږي جي. نو خپل سیلف ریسپیکټ دپاره چا نه هغه شی هر کله مه غواړه چې هغه مطلب د زړه نه وي، هغه د جیب نه نه وي. اوس یو شی د جیب نه دی هغه ته غوښتی شي، خو چې کوم شی د زړه نه ملاویږي نو هغه چا نه هېڅ کله هم مه غواړه. د زړه نه څه ملاویږي؟ عزت ملاویږي، د زړه نه مینه ملاویږي. فیلینګس چې کوم دي هغه ته چا نه په زور نشي اخیستی جي، هغه ته چاله مطلب ورکول هم نشي او چا نه اخیستی هم نشي. عزت شو، مینه شوه، احساس شو، دا ورکړی شی نه دی جي. دا انسان کې خپل اټومیټیکلی دننه سینس دی چې دا خپل اټومیټیکلی د بل انسان دپاره راوځي. که مینه ده، که محبت دی، که ښې خبرې دي، دا له زړه نه کېږي جي. دا ته په زور چا نه نشي اخیستی او نه چا نه اغوستی شي. نو دې دپاره چې له مینټ زاري مه کوئ، دې سره د ستاسو چې کوم عزت دی هغه خرابېدی شي. ډېره زیاته مننه. تھینک یو سو مچ. والسلام.